د صلات تسبیح متعلق یو مسله ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نه د دې فضایل باره کې مختلفو د احادیثو کتابونو کې روایت ده. ابي داود شریف، نسائی او د غرنګ ابن ماجه شریف کې د دې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دې متعلق ډېر فضایل نقل شوي دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ورځ پیغمبر علیه السلام خپل تره حضرت عباس رضی الله عنه ته وفرمایل چې تره زه تاته یو داسې عطیه درنکم، یو داسې مغفرت درنکم، یو داسې تحفه درله درنکم چې هغې سره به الله رب العزت ستا ټول ګناهونه چې څونه دي، که هغه صغیره کبیره، پټ دي، ښکاره دي، قصدن غلطن، څونه ګناهونه وي هغه به الله رب العزت ستا معاف کړي. ورته ویل چې زما تره هغه دا ده چې ته د څلورو رکعاتو صلات تسبیح نیت وتړې او په هر رکعت کې ته درېیمه کلمه چې کومه ده سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر لا حول ولا قوة ورسره وی هم سیده که نه وي ورسره به دغه ځای پورې وي او په هر رکعت کې 75 مرتبه. نو په دې طریقې سره ته څلور رکعاته صلات تسبیح مونځ وکړي. د دې نه پس الله رب العزت به ستا څونه ګناهونه وي، که هغه هر رنګه ګناه وي، صغیره وي، کبیره وي، پټ ښکاره، قصدن غلطن، څونه ګناهونه وي الله رب العزت به ستا معاف کړي. د دې روایت نه پس بیا پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل تره که کولی شي خو روزانه دا مونځ کوه، هره ورځ کوه. که هر ورځ نه وي نو په هفته کې یو ځل جمعه په جمعه باندې کوه. که جمعه په جمعه نه بیا په میاشت کې یو ځل کوه. که میاشت کې هم نه وي کال په کال یې کوه، کال کې یو ځل کوه. او که کال په کال هم نشي کولی نو په کار داره چې په ټول عمر کې خو یو ځل وکړي. نو دا ډېر د فضایلو والا مونځ دی، ډېر غټ او ډېر لوی فضیلت لري. دا د دې طریقه بیا څنګه ده، د دې ټول مختلفې طریقې ده زموږ د مشرانو نه راغلي په کتابونو کې، خو د ټولو نه اسانه طریقه د دې دا ده چې نیت څنګه وتړې څلور رکعاته صلات تسبیح مونځ کوم خاص خدای تعالی را پوه شو. هغه ټایم کې کولی شي، کم ټایم کې چې نفل کېږي. نیت دې وتړلو او نیت نه پس دې ثنا وویله سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. دې نه پس به بیا څه ووایې، پیله به د الحمد نه پیله دلته کې به څه وکړې، لا به الحمد شروع کړې نه چې 15 ځل به دا څه ووایې، دا درېیمه کلمه سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. 15 ځل به دا کلمه ووایې. چې 15 ځل پوره کا بیا به الحمد شروع کې، الحمد دی ویلا ولا دوالین. بیا دې نه پس چې هر یو صورت تعالی درځي آسان وي، صورت به ووایې. چې صورت دی ویلو، صورت نه پس به رکوع لزینا، رکوع نه مخکې به لزل ووایې. پیله ځل باندې به الحمد نه مخکې 15 ځل، بیا تر اخره پورې ټول به لس ځل وي. نو 15 ځل پیله ویلو، اوس ته الحمد ویلا، صورت دی ویلو، صورت نه پس رکوع له بنځي، صورت نه پس په لس ځل وي. نو 15 او 10 25 شو. بیا چې کله رکوع له لاړې، رکوع کې به بیا لس ځل وي. نو 25 اور 10 35. بیا چې د رکوع نه راپاسې سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد لس ځل به دلته وي. نو 45 شو. بیا چې لاړ شي پیلنۍ سجده کې سبحان ربي الاعلى 3 ځل ویلو، هغې نه پس به بیا لس ځل دا وي. 55 شو. بیا چې په 2 سجدو په منځ کې کښېنې نو دغه ځای کې به بیا څه وکړي، په کومه کې به لس ځل وي. 65 او بیا په دویمه سجده کې به بیا لس ځل وي. نو 75 ځل دا پوره شو. یو رکعت ستا پوره شو. په هر رکعت کې دا 75 مرتبه دي. بیا به ډایرکټ ودرېږي. چې څنګه ودرېږي، الحمد نه پیله به ته څه ووایې، 15 ځل به بیا شروع کړم. دقه یو ترتیب دی. پیله 15، بیا الحمد صورت نه پس بیا 10، بیا رکوع کې 10، بیا رکوع نه په چې ودرېږي په کومه کې دغه رنګې لس. بیا چې کله سجدې له لاړې، سجدې کې لس، بیا جلسه کې لس، بیا دویمه سجده لس. دغه رنګې دې ترتیب سره به دویم، درېیم، څلورم رکعت وکړي. اخره کې بیا سلام واړی. ډېر فضایل دي د دې مونځ. نو پکار دا ده چې مونږ هم څه وکړو، د خپلو صحابو اتباع وکړو. دغه رنګې د خپلو څه وکړو، د خپلو اسلافو. زموږ اسلاف حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ما به هره جمعه دا مونځ کولو. دغه رنګې ډېر اکابر دي چې هغوی به روزانه کولو. دغه رنګې مونږ هم پکار دی چې دا مونځ کم از کم که روزانه نه چې جمعه په جمعه کوو، جمعه نه میاشت په میاشت کې نه وي.